امام بخاری رحمه الله پاک د جهت او د مکان نه پاک غنلو او د امام بخاری دا عقیده د صحیح البخاری شارحانو ذکر کړی دا یو دو شارحان درته ذکر کوم. ابن بطال چې شارح د بخاری ده هغه فرمایي چې غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان. و الله پاک د هغه څخه پاک دی چې جهميه او مجسمه ورته منسوبي چې هغه د متشابهات او ظاهري معناګانې بیانوي او دا خبره ثابته ده چې الله جسم نه دی، مکان ته محتاج نه دی، جهت ته محتاج نه دی. فقط کان ولا مکان، ځکه الله موجود او دا مکانونه نو لکه په ازل کې چې الله به مکان موجود ځکه چې مکانونه نو او په ازل کې به جهات موجود ځکه چې جهتونه نو اوسم الله پاک به مکان او به جهت موجود دی. او دویم شارح ابن المنیر المالکی دا د مخکنی حواله وګوره فتح الباری 14 جلد 414 نمبر صفحه. ابن المنیر المالکی فرمایي چې فبين المصنف يعني البخاري امام البخاري دا خبر بیان کړه ان الجهه التي يصدق عليها انها سماء والجهه التي يصدق عليها انها عرش كل منها مخلوق مربوب محدث. هغه جهتونه چې څوک اسمان جهت دی، عرش جهت دی، نو دا عرش او اسمان دا مخلوق او مربوب دي، محدث حادث دي. وقد كان الله قبل ذلك او الله د دینه مخکې موجود نو دې ته الله محتاج نه دی. فحدثت هذه الامكنه، الله پاک دا مکانونه به وروسته پیدا کړ. وقدمه يحيل وصفه بالتحيز فيها، دا الله قدم دا محل کوي وصف د الله په تحيز باندې په دې جهاتو کې. وګوره فتح الباری 14 جلد 413 نمبر صفحه. لدی وجه تاسو ته ما فتوی را نقل کړی وی دي چې څوک الله پاک په کوم جهت کې غني هغه کافر دی. نو دا الله صفات می نن درته الله پاک په توفیق ذکر کوي.